او یا د صلحاء او د امت سره پیدا شي باغې سره توسل کول د توحید منافی نه دي ولې چې د قمیص لګلو والا هم د الله نبی حضرت یوسف علیه السلام د دغه وسیلې نه फायदा خستون کې هم د الله نبی حضرت یعقوب علیه السلام او د دغه وسیلې بیانولو والا ماهی شرک یعنی قران عظیم الشان نهم نمبر امدارنگی پا بخاری شریف کی جلد نمبر 1 صفحہ 349 او پا مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 614 او پا سنن کبرا جلد نمبر 3 صفحہ 221 کی دا روایت را نقل کرے دے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ مبارک فرمائی کہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا دور نبوت کی خلق په سخت قحط کې مبتلا شوی او باران نه وریده سخت قحط سالی راغلی و د جمعې مبارک ورځ و چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم د خطبه د پارا منبر شریف ته تشریف یوړ یو عربي د باندې اوسیدونکو صحابي مبارک پاسې عرض یو هلك المال وجاء العيال فادع الله لنا دا الله محبوبا مالونه مهلاك بچی مو د لوګي نمري فادع الله لنا موږ د پاره د الله په حضور کې دعا وغواړي چې الله باران نازل حضرت انس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا د پاره لاسونه مبارک په منبر شریف باندې پورته کړ خو دغه وخت په اسمان کې د وریځ درک نه لګید بس د لاسونو پورته کېدو نه پس ماو قاتل صار الصحاب امثال الجبال د غرونو غوندې وریځ را خورې شوې رالې زمونږ د سرونو د پاسه ودرېدې ثم لم ينزل عن منبره بیا د خپل منبر شریف نه لاخکره تشریف نه راوړې حتی رأيت المطر يتحاذر على لحيته چې ما په خپل سترګو کاته چې د باران وبد د نبی علیہ السلام د ګری مبارک نه لاندې وساسید بیا دغه باران شپه او ورځ شروع جاری تر دې چې بل جمعه مبارک رااله او چې حضور صلی الله علیه وسلم بیا منبر شریف ته تشریف یوړو نو دغه عربی بل کس پاسې دو او عرض وکړه چې د الله محبوبا صلی الله علیه وسلم کورونه راغورځيږي خلک په لارو کوڅو کې ګرځېدې نشي کاروبارونه مفلوج شو دعا کوي چې باران ودرېږي حضور علیه الصلاۃ والسلام بس لاس مبارک صرف داسې پورته دوی ونه کا هغه مبارک ته پته وا چې کله باران د درېدو دعا مې وکړه بیا به ټول عمر نه ورېږي اوري بیا به ټول عمر نه ورېږي ځکه چې بتا ولا دعا غوسته و چې وې دراوا نا حضور علیہ السلام لاس مبارک پورته او په یوې ګوتې مبارک سره اشاره کولا او لاس مبارک داسې تاول او فرمایلی اللهم حوالینا ولا علینا اللهم حوالینا ولا علینا یا الله مونږ نه چاپیره وریږي خو په مونږ دی نه وریږي د مبارک بچ په لاس مبارک سره اشاره کوله او ګوته مبارکه تاولا نوریه به هغه طرف ته واپس کېدی تر دې چې مدینه منوره د وریه نه د تالیغون د صفا شو او پورا میاش په وادي قنات کې په زور او شور سره باران د باران وب بهېدی او د انس رضی الله تعالی عنہ چې د راوی د حدیث دی فرمایي چې د دې نه پس به د ګردو نواد علاقونه سوکم مدینه منوره ته راتلل نو هغه بر دې شدید باران ذکر ضرور کولو ثابت میاش باران وریدل خدغه وخت کې په مدینه منوره نو چاپیره وریده ځکه مبارک فرمایلی چې اللهم حوالینا ولا علینا ابو طالب سے مبارک رښتیا ویلی وابيض يستسقى الغمام بوجهه ثمال اليتامى عصمة للأرامل وإذا دغ سپین رخسار والا محمد صلی الله علیه و آله وسلم چې
چې د هغه د چهره انور په وسیلې سره بارانونه طلب کولی شي، چې د یتیمانو ملجا او د کونډو رونډو فریاد رس دی، د هغه د چهره انور په وسیلې سره بارانونه طلب کولی شي. یلوذ به الهلاک من آل هاشم فهم عنده فی نعمت و فوادل. د بنو هاشم هلاک زده خلق د مبارک پناه حاصلای، نو د بنو هاشم د سره په خو نعمتونو فراخی کی دي. دا ټول برکات د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. اوس که ایمانداری سره د استعانت او وسیلې جایزه واغستلی شي او د خپلو پردو د نظریاتو مطالعه وکړي شي، نو په هر حال کې دلایل د استعانت او وسیلې په حق کې ملاویږي. بس د دې په باره کې دا 10 نمبر یعنی دلیل دی او په دې کې 4 جزء دي. دا لږ په غور سره واورئ. اول نمبر جزء وسیله د صحابه کرامو په نظر کې، وسیله د صحابه کرامو په نظر کې په مسند ابو یعلا جلد نمبر 3 صفحه 120 او په مستدرک د حاکم جلد نمبر 3 صفحه 334 او په مصنف ابن ابي شيبه کې جلد نمبر 6 صفحه 400 کې دا روایت را نقل کړي چې حضرت قتاده بن نعمان رضی الله تعالی عنہ نے روایت دی چې د غزوه بدر ورځ چې دی د غزوه بدر په ورځ په کوم ورځ باندې چې جنگ بدر کې د رمضان میاشت د غش لګیدو په وجه د مبارک سترګه ضایع شو، سترګه مبارک ولګیدو بهر را پرې ورځوند شو او د سترګې تورواله په مخ باندې راو بهید. نور صحابه کرامو هغه کټ کول غوستل چې د سترګې تراکاږي بس کټ کی ولدکه تکلیف دی ور، لیکن کله چې د حضور علی السلام مبارک راغې نو محبوب علی السلام منع کړ چې سترګه اونشو کې، بیا یې دعا او د دعا نه پس د قتاده رضی الله تعالی عنہ سترګه مبارکه په خپل لاسونو مبارک دوباره دغه په گاډي کې خوده، په گاډي کې ولا کې خود او لاس مبارک په باندې راخ ک خپل لعاب مبارک په باندې واچو. سم دستی د حضرت قتاده رضی الله عنہ سترګه مبارکه داسې جوړه شو چې بیا نه معلومه ده چې کوم سترګې د تکلیف رسیدلې و. سو سترګې وي دوا هغه دواړو سترګو کې پته نه لګېده چې کوم سترګه لګېدلې و په غشي او هغه راځوړنده شوی و، اوس کوم سترګه جوړه ده او کوم زخمی ده په خبره ورسېد. دا اندازه بیا نه لګېد. او په یو روایت کې داسې دي چې فکانت احسن عینیه واحدهما، دغه سترګه بیا د دویم سترګې نه زیاته ښایسته او د ډیر بصارت والا سترګه وګرځېده. د دې نظرم ډیر تیز شو او د دغه بل سترګې مقابله کې دا ډیره ښایسته ښکارېده ځکه چې د نبی علیہ السلام لاس مبارک د شفا په لګېدلې. یعنی صحابه کرام رضوان الله تعالی مجمعین ته چې څه تکلیف پیښ شو نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لبراله سم دستی به مشکل آسان شو. جز نمبر 2 وسیله د صالحین په نظر، الجامع الاحکام القرآن جلد نمبر 5 صفحه 265 او تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحه 519 او 520 کی نقل کئی چې حضرت عتبی رضی الله تعالی عنہ بیان کئی چې زه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم روزی مطهری سره ناستم چې یو عربي باندې چې راغی روزی مبارک لا او عرض وکړ چې السلام علیک یا رسول الله صلی الله علیه وسلم. بیا عرض کو چې ما د الله تعالی جل جلاله دا فرمان اوریدلې دی چې الله جل جلاله فرمایي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. چې حبیب
صلی الله علیه وسلم کچری دوی په خپل ځانونو باندې زیاتې وکړي یعنی ګناه ته سرزد شي او بیا ستاسو مبارک دربار ته تاسو لراشي فاستغفر الله د الله جل جلاله په دربار کې د معافی طلب او واستغفر لهم الرسول رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دوی د پاره طلب د مغفرت کی نو لوجد الله تواب الرحیم لام د تاکید د پاره ده ضرور به ضرور با الله تعالی جل جلاله ډیر توبه قبل ان کې او ډیر مهربان بیا مم اوس دا عربي صحابي چې ده نو دیس عرض کوي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم بشک زه د خپل ګناه د مغفرت طلب کولو لپاره او خپل رب ته تاسو په وسیله کې پیش کولو لپاره راغلی یم بیا صحابه کرام ته د خپل حال عرض کو او وی چې زماړه کې داسې دي یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم دا عربي كل شاعر دا أشعار يعني في البديهة ہوئے صحابه کرام ہوتا او تاسو کی چسو کم تدیوی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگلی مبارک تا چه مخامه خودریگی دغه جنگلی مبارک سره کومه دیوالی سچ د پاغي باندې دا اشعار لیکلي یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم اے هغه بهترین هستای چې چا مبارک هډو کی یعنی جسد مبارک پدی با برکت ازمک کې دفن دوی د جسد اقصد پاکیزه خوشبو نه د دې زمکه ټوکړي او غونډه هم معطر دي او نفس الفداء لقبر انت ساكنه یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما ځان دې ردی روزي مبارک نه قربان او فدا شي چې پکم زیبان تاسو مبارک آرام فرمایي فيه العفاف وفيه الجود والكرم او تاسو په دې قبر انور کې د خوبو او د جود و کرم سرچشمه او منبعي یعنی څنګه چې په خپل حیات طیبه کې وای داسې اوسم یې حضرت عتبی رضی الله تعالی عنہ فرمای بیا دغه عربي په جړه جړه واپس لاړو د سم لاستم زماستر کې ورغ ما دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدو ما ته فرمایل چې فورا لاړ شه او دغه عربي ته وایا چې ستا د پاره خوشخبری ده چې الله تعالی ته مغفرت کو ستا ګناه معاف کا دا د حضور سام روزي مبارک ته د وصال شریف نه پس راغله خجی دریم نمبر جز وسیله د يهودو په نظر د حضور صلی الله علیه و آله وسلم د ولادت با سعادت نه وړاندې يهودو به د خپل مقابل مشرکین او د عربو داغي بارکه به د یعنی باغی باندې د فتح حاصلول د پاره د حضور صلی الله علیه وسلم په وسیله سره د الله په دربار کې دعا غوستا او غلبه به حاصلول پاوله پاره سوره بقره آیت نمبر 89 کې الله پاک جل مجدو فرمایي ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين کله چې دوی ته د الله تعالی له طرف نه کتاب یعنی قران راغی چې د الله جل جلاله د هغه کتاب چې تورات دی اصلا تصدیق کوونکی دی چې دوی سره موجودو حالان کې د دین وړاندې بدوی په خپل د نبی اخر زمان صلی الله علیه وسلم او د قران عظیم الشان په وسیله سره په کافرانو باندې د فتح دعاګانې غوښتلې چې اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر الزمان دا دعا به يهودو کوله او چې کله
نبی کریم صلی الله علیه وسلم او پاغه باندې نازل شوی قرآن دا نبی کریم علیه السلام دا قرآن سره تشریف راوړ چې دوی د مخکنه خپې جند نو دا غین انکار د پوی سره په انکار کوونکو باندې د الله جل جلاله لعنت خبره چون کې د حضور صلی الله علیه وسلم د عظمت او د رفعت او د نبوت او رسالت نه د انکار متعلق وا دی وجنه د الله تعالی د غضب شغلې یعنی برق وه او يهودي ملعون ګرځول حالان کې قران حکیم کې پډیرو زینو کې د کفارو ذکر راغلی دی او د لعنت ذکر هر مقام کې نه راغلی ولی چې د لعنت ذکر هغه ځکه راځي چرته چې غضب الهی په جوش کې راشي او بیا هغه جرم ناقابل معافی او شدید مقام نه ناراضګي وي او په یو روایت کې چې دلایل نبوت جلد نمبر 1 صفحہ 52 کې تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ 125 کې اور تفسیر دور منصور جلد نمبر 1 صفحہ 217 کې را نقل کړي دي چې حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما هغه فرمای ان یهودا كانوا يستفتحون على الاوس والخزرج برسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مبعثه یقینا یهود به د حضور صلی الله علیه وسلم د بعثت مبارک نه وړاندې د حضور صلی الله علیه وسلم په وسیله سره په قبیله اوس او خزرج باندې د فتح دعا غوښتلا الله بدی ته فتح ورکول او اخیری سلورم نمبر جز وسیله د علماء دیوبند په نظر دا ټول کې پیش کې نه مني خدای یو مني بیا وسیله د علماء دیوبند په نظر تبیان القرآن جلد نمبر 1 صفحہ 205 کې په حواله د معارف القرآن سره دا ذکر کوي چې مفتی محمد شفیع دیوبندی دا خبره لیکي چې حقیقی طور باندې د الله تعالی نه ما سوا سو کوم حاجت روا مګنئ او چاته هم د سوال لاس وګد نکړئ لیکن کوم یو نبی یا ولی لره چې څوک وسیله کړی شي نبی وی که ولی وی چې هغه وسیله کړی شي او د الله نه دعا وغوښتې شي نو په دې کې څه بدیت نشته او دا جایز دی دا د مفتی محمد شفیع چې هغه معارف القرآن تفسیر لیکلی دی په تفسیر معارف القرآن کې دا خبره ذکر کړې همدارنګې په فتاوی رشیدیه په صفحه نمبر 49 کې شیخ رشید احمد گنگوی صاحب دا لیکي چې د اولیاء په باره کې د عقیده ایمان دی چې الله تعالی څو وخت وغواړي نو هغوی ته علم او تصرف ورکوي او په عین حالت د تصرف کې الله تعالی مصرف دی دا مصرف دی اولیاء کرام په ظاهر کې مصرف معلومیږي په عین حالت د تصرف او کرامت کې الله تعالی د دوی په واسطه باندې هر څه کوي د دوی په واسطه باندې هر څه کوي د په واسطه فتاوی رشیدیه صفحه 49 کې دا خبره ذکر کړې ده نو وسیله چې ده د هغه خلکو نه علاوه چې هغه یعنی ازلی بدبخت دي بس دا غي نه علاوه د هر طبقه علما چې د وسیلې قائل دي او د استعانت د اولیاء او د انبیاء قائل دي الله تعالی جل جلاله دې په دې باندې مال او تاسو د پوهي توفیق امرا کی او عمل دې په الله را کی او رب العالمین دې دا زمونږ لپاره مشر راه وګرځي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین درود شریف په نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې وایي اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد و آله وبارک وسلم علیه